سلامونه دوستانو، څنګه امید کوم چې خیر خیریت سره به. زما نوم عباس دی او دا زما فرست ولاګ دی. نن به زه تاسو ته په سعودي عرب کې خپل ډیلی لایف ښیم چې زما ژوند څنګه تیریږي او زه څه کار کوم. نو راځئ دا ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ او که خوښه مو شوه نو زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ. سهار ټایم دی، موسم هم ډېر زبردست دی. روان یم د کار په طرف. نن به زه تاسو ته ښیم چې زموږ ورځ څنګه تیریږي. بس د کوره راووتم، پیدل روان یم اشارې ته، ولې چې د کپنې ګاډي اشارې ته راځي. خو چې ټیم ته مې وکتل نو ټیم هم ناوخته و. نو ما ویل راشي لږه منډه ووهه، ژر ځان ورسوه هسې نه چې ګاډی درنه لاړ شي. خو چې مین روډ ته راووتم، چې روډ ته مې وکتل نو روډ هم بلکل خالي و، ولې چې په دې روډ باندې مازدیګر کې ډېر زیات رشي. چې اشارې ته راورسېدم نو ګاډی هم لا نه راغله. چې ټیم ته مې وکتل نو 15 منټه مخکې زه رالم. نو ما ویل راشه د بس سټیشن ته به ورشو، دلته به لږ کښېنو. ولې چې سټیشن ته رادننه شوم چې ومې کتل نو کاشف او امجد هم ناست وو. ولې چې موږ درې واړه یوې کمپنۍ کې کار کوو نو دوی هم د ګاډي په انتظار ناست وو. تپوس مې ترې وکړو نو دوی وی چې ګاډی لا نه دی راغلی. کاشف ته مې ویل ته دومره ګډوډ ولې؟ نو هغه وی یاره بېګا ایسي خرابه شوې ده او خوب مو هم نه دی کړی، اوس هم راله خوب راځي. نو ما وی دا خو یاره تا سره ډېر غټ ظلم شه. په دې کې حنیف استاد هم رالی، موږ هم د کمپنۍ په طرف روان شو. او دا زموږ بل ملګری دی، د ده هم کاشف نوم دی. ده ته مې وی ته ولې دومره ګډوډ یې؟ نو ده هم راته ویله چې ما هم خوب نه دی کړی بېګا. ما ویل تاسو خو غوند داسې ګډوډ یې. دلته مې حنیف استاد ته وکتل، هغه غریب هم ډېر خفه ناست و. ما وی جوړېده هم خوب نه دی کړی، دا غوم نن څه ګډوډ غوندې کېدي. بس کاشف غریب د خوب و نو خپروه. نو ما ورته لکه راځه کپنې وردې بس زم کپنې ته رادننه شوم. چې ومې کتل بس دغه یو انډین ملګری راغلی و، لا نور څوک نه و راغلي. چې کپنۍ ته دننه ورغلم نو لطیف خان هم راغلل. ما ترې تپوس وکړو چې ته دومره د وخته ولې راغلې؟ هغه وایي زه نن غلط شوم او دا زموږ کمپنۍ ده د تلاجو د واشنګ مشینو، کوم چې د سعودیانو په کورونو کې خراب شي هغه راوړو. دا زموږ راهول بهی دی، استاد دی، دی یې سم کړي نو بیا یې واپس یوسو. په دې کې چې ګورم اتم استاد هم راپسې راغلی او پاڼې راله راکړې، ورشه د تلاجه وګوره. خو لطیف رانه واغسته. لطیف راته وایي دا ما پرون تیاره کړې ده او بلکل ریډي ده او ګاډي ته یې وخېژوئ او زه یې په مخه. نو ما هم کاشف ته ووی چې ورونه کولا وکړه چې دا تلاجه وروخېژو. نو بس زه ډینې ته بره وختم او امجد او کاشف راپسې تلاجه اوچته کړه. امجد هم راته ووی عباسه زر زر کوه، یو ټي وي دی یو تلاجه ده چې دا زر زر وخېژو او ویې تړه او چې ځو په مخه. د امجد نن په کار کې دویمه ورځ وه. ما ورته ویل چې ته خو لا دویمه ورځ دی او ته دومره تادي کې ښه په سور به کېږي دا د منډې کارونه. په دې کې چې مې کاشف ته وکتل، کاشف هم خندل. ویم ولې؟ وي جنید را روان دی، وي هغه هم په ولاګ کې راغلی او ډېر په سټایل را روان دی. ما ولې نه؟ خو چې دننه رالم نو ساجد خان هم راغلی او ساجد ته مې ووي چې هلکه ته کله رالې؟ نو هغه وی ته په ولاګ کې مصروفه وي او زه په هغه ټایم باندې رالم او موږ سره نن دا یو ټي وي مو. نو ما ساجد ته ووي چې هلکه ټي وي راته لوډ کړه، بس چې موږ درنه ځو تاسو لګیا وئ. بس د خیره سره سامان مو لوډ کړو او روان شو. دا به اوس په نرجس کې کوزو انشاءالله. تلاجي والا کسټمر رنګ وکړو، زما د تلاجي هفته وشوه او ستاسو پته نه لګي. موږ ورته در روان یو، بس یو 15 منټه کې به در ووسو. د خیر بس زر زر مې تلاجه راوسپندله. امجد ته مې وویل چې بس ځان ورته ریډي کړه چې کوزه یې کړو، خو دا ډېره درنه وي. نو ما ویل دا په 2 کسه خو نه کوزېږي. ویم ورېږه چې عاطف استاد وزګار شي هغه بیا راسره کوزه کړي. بس تلاجه مو د خیره سره دننه راوړو، کچن کې مو ورته پټ کړه، ویډیو مې ترې وکړه، بلکل اوکې وه. بس بیا مې عاطف استاد ته وویل چې اوس به څه کوو؟ عاطف استاد وویل چې یو ټي وي دی خو هغه لږ لیټ دی، 2 بجې دی. وایي ځئ چې ځو روټۍ وخورو او بیا به نور کار کوو. نو ما هم ویل چې سمه ده، ولې نه؟ پهله خو به خېټه مړه کړو بیا به نور کارونه کوو. ولې چې اول ځان دی او بیا جهان دی. چې ماړه یو نو کارونه به کېږي، چې په وږي یو نو څه کار به وکړو. نو عاطف استاد ته مې وویل چې څه وخورو؟ عاطف استاد وایي امجد نه تپوس وکړه. امجد وایي وروجې به ورته وخورو. ما ویل دا هم ښه ده، زما خو ډېرې زیاتې خوښې، راځئ چې وخورو. خو ماشاءالله د هوټل والا چاولې ډېرې مزېدارې ورکوي، ځکه خو پې دومره رش وي.
د ډېر انتظار نه پس چا ولې راغی. بس ما ویل دا ویډیو به نوره بنده کړو، په دې چا ولې ولګي مټې وګورو. روژې مو وخوړې خو ډېرې زیاتې ترخې وې. ما ویل راشه یو 2-3 ګوټه بوتل پسې وڅښه. بیا مې عاطف استاد ته وویل چې اوس به څه کوو. عاطف استاد ویل ټي وي والا رینګ کړی و چې ټي وي راوړئ، زه په موقع یم. نو بس روان شو. موږ چې دا ټي وي ورته کوز کړو چې د دې غم نه خلاص شو او چې ځو په مخ. ماشاءالله د سعودي عرب روډونه ډېر ښکلي او ډېر صفا سوترې. نو ما ویل راشه په دې ولايت کې لږ راولو. د خیره سره راورسېدو لولو مارټ ته. دا ټي وي به دلته کوزو او بیا به ځو د خیره سره. په دې کې چې مو کتل د کاشف او د کاشف استاد هم راغلی. ولې چې د ټي وي فټ کول د دوی کار دی، په دې باندې موږ نه پوهېږو. بیا هم عاطف استاد پکې لګیا دی، په هر کار باندې ورځي، په یو باندې مسره نه کوي. که چا ورته ووایي چې ډمپر خراب دی په هغې هم ورځي، هغه هم ټیک کوي. بس د خیره ټي وي فټ شو او ټي وي مو ورته چک کړو او ویې لګوو او ویې چې ټیک ټاک دی. ما وایم چې دومره ته په دې کرسۍ کې کېناستو، موږ چې لګي وو ورته. خو کاشف ویل چې دا یو ټي وي خراب دی، دا وړل غواړي، دا به وړو او هغه یو مو ته ولګوو. نو ما ورته ویل موږ ته خو څه ټینشن نشته دی، تاسو یې کاټن کې بند کړئ او ما وایم چې دوی ډېنې ته وخېږو او ځو به. د کاشف استاد وی ټي وي دا مه وړئ. بیا مې عاطف استاد ته وویل چې اوس خو کار د خیره ختم شو، بس ګاډی 120 کې واچوه چې د خیره سره زر ځان ورسوو چې نن لږ د وخته لاړ شو. عاطف استاد هم راته وویل بېغمه شوي، نن به دې د وخته رسو. مې وویلې چې نن په لاره رش نشته. بس د خیره راورسېدو، ګاډی مو په کپنۍ کې ودرو. دا و زموږ نننی ویلاګ. که ستاسو خوښ شوی نو پلیز زما چینل سبسکرایب کړئ.